لکه چې د ډاکوانو واقعه راله او د حکومت نه ونه شوه، خو صادق خان ادوزی چې کوم دی که نه نو هغه 80 ګاډي د ځان سره روان کړله او د هغه چې کومه هم قافله ده که نه دا ټول روان شول او په دې ضد باندې روان شوله چې د کچې د ډاکوانو سره به یا مونږ جنګ کوو یا به پرې مونږ دا جینۍ به ترې راخلاصو. څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو چې د دې جینۍ مور د خپلې خولې نه دا خبره کوي چې زوم او زما خاوند او زما زوی مونږ لاړو او هلته یې زمونږ نه اول 30 لک روپۍ غوښتلې او دا خبره په خپله کوي چې ما ته یې وي چې یاره 30 لک روپۍ راوړی مو ته زموږ سره 30 لک روپۍ نشته. دا وایي چې ما خپل کالي او په کور کې چې راسره څه وو هغه مې خرڅ کړل او دله ما 15 لک روپۍ برابر کړلې او منتونه مې ورته وکړله. خو دغې ډاکوان وایي چې خیر دی دغه 15 لک روپۍ راوړی دا والی او لور به تاسو ته حواله شي. دا خبره کوي وایي چې زه هلته کله لاړم که نه نو وایي زما نه موبایل هر یو شی چې دی دا واخیستلو او وایي زما سره یې 8 ورځې چې دی که نه ظلم زیاتی وکړو، مطلب جنسي زیاتی را سره وکړلو او وایي زما د مخې به زما د لور سره هم ظلم او زیاتی کولو د 10-11 سال لوري ده او بیا راته د هغې نه پس راته چې دا 15 لک روپۍ دونه واخیستې او هغې خپل شټاپ ته راوباسم وایي دا راته چې 15 لک روپۍ به نورې راوړې او د هغې نه پس به چې دا لور بیا بوځي. د ظلم انتها روانه ده او که دلته زموږ وزیر اعلی ته وګورئ د امن دعوې هم کوي او په دویمه ورځ جلسو له راوځي او په لکه او په کروړه روپو په جلسو باندې لګوي او چې نن زموږ د یوې پښتنې خور مسله راغلې ده که نه نو هر یو سړي پې ځان غلی کړی او هر یو سړي ته ډرامه جوړه کړې ده. دا ویډیو مخکې ته ډېره زیاته شیر کړئ. زما په دې ویډیو کې صرف مین مطلب او مقصد دا دی چې که چېرته مونږ د دې خورکۍ دپاره راپا نه شي د لوکنه نو الله دې نه کړي دا واقع چې ده د هر سړي سره کېدلی شي. د دې نه مخکې د 3-4 کسانو سره د دیر د سړو سره وشوله دیر هغه یو MP او هغه پسې راپاسېدو لاړو هغه خپل غریب کس چې دی هغه یې آزاد کړلو. ګوره مونږ د سړو دپاره چېرته هم دونه نه یو راوتي خو د دې زنانه دپاره په سوشل میډیا باندې په دې عقله باندې اواز چوته وکنه چې دا یو غریبه یو بېبسه او د خپلې خولې نه دا خبره کوي چې زما په کور کې چې څه نو ټول ما خرڅ کړله او ما مطلب دغې خلکو له ورکړله. ګوره په دې کې به زه تاسو ته مین وجه وښیم. مین وجه چې به چې دی که نه نو مین وجه دا ده چې د دې جینۍ سره ټچ موبایل و چې د دې جینۍ سره موبایل نه وی که نن به دا واقعه نه راتله. کور ته څوک د ځانه په چا پسې نه شي راتلی او نه څوک د چا لوکیشن ټریش کولی شي نه څوک د چا نه خبرې چې یاره په دې کور کې د 100 کالو ماشومه ناسته ده. د ټولو نه غټه غلطي چې ده که نه نو هغه دا ده چې دې جینۍ ټچ موبایل استعمالولو او د هغې د وجې نه د دې سره دا واقعه راله. په دې ویډیو کې مین مطلب او مقصد دا دی چې د صادق خان سره ټول ودرېږئ او دا چې دی که نه دا د KPK د حکومت لپاره د شرم خبره ده چې دا ټول راوځي د خپلو منډو تړلو لپاره راوځي. وروره عمران خان رها کېږي یا نه رها کېږي تش ملاقاتو سره نشي کولی خو که چېرته زموږ د غریبو خلکو مسله راشي که نه نو بیا چې دې ټولو پې ځان غلی کړی. ګوره وزیر اعلی دا څومره غټه مسله روانه ده قسم دې د نن تاریخه پورې پې اکشن هم نه دی اخیستی. بله ورځ دغلته تللی او جلسې کولې او بله ورځ بیا د هغې نه پس احتجاج له لاړو. الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. د صادق خان سره موږ او تاسو له پکار دی چې ټولو سره اوږه په اوږه باندې ودرېږو او دې جینۍ ته او د دې جینۍ مور ته چې د انصاف میلاو شي یار او الله تعالی دې وکړي که نه چې صادق خان په دې خپل میشن کې کامیاب شي ځکه چې په پایسته باندې هغه ماشاءالله د حکومت نه هم برابر دی. خو دا د دې KPK د حکومت لپاره د شرم خبره د ویډیو مخکې ته ډېره زیاته شیر کوي. الله تعالی دې وکړي چې صادق خان په دې کې کامیاب شي او دا وخت چې دی که نه نو دا ګوره په چا پسې خان دی مې دا په هر سړي باندې راتلی شي. الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي یار د ظلم انتها شوې ده. Follow my Facebook page Salman Badshah Official.